إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. زما د دین اسلام ډیرو قدرمندو عزتمندو مسلمانانو رونو او ډیرو عفتناکو پاک دامنو خویندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د قرآن کریم د ترجمه او د تفسیر دا درس تاسو اورئ چې دینه مخکې منګه د سورة البقره 22 نمبر آیت مبارکه پورې لفظي ترجمه او د هغې تفسیر دا بیان کړی و. نننی زمونږ درس دی د سورة البقره 23 نمبر آیت مبارکه نه تر د 25 نمبر آیت مبارکه پورې. د دې آیتونو مبارکه او زاول لفظي ترجمه کوم، بیا د هغې نه بعد د دې تفسیر او وضاحت طرف ته راځم بفضل الله تعالی وعونه. الله رب العالمین فرمای وَإِن كُنتم او کچریئی تاسو فی ریب فشکی کچری تاسو په شک کې یی مما د هغه کتاب نه نزلنا چې منګه نازل کړی دی چې منګه را لیږلی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې فأتو نو راوړئ تاسو بصورتن تاسو راوړئ یو صورت من مثله د دې پشانتی یو صورت راوړئ ودعو راوبلئ شهداءکم هغه خپل شهدا خپل مددګاران من دون الله بغیر د الله نه ان کنتم صادقین کچریئی تاسو رښتینی فإن لم تفعلوا کچری دا کارم ونکو ولن تفعلوا الله وی هیڅ چری نشئ کولی نو فاتقوا النار التي ویریږئ تاسو د هغه اور نه وقودها الناس والحجاره چې خشاک د هغې خلک د انسانان دي او کاڼي دي اعدت للکافرین چې دا تیار کړی شوی د کافرانو دپاره وبشر الذین آمنوا او الله وی زیری ورکړه هغه کسانو له چې ایمان راوړی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کوي ان لهم جنات چې یقینا د دوی دپاره جنتونه دي تجري من تحتها الانهار چې روان به لاندې د هغې نه نهرونه کلما رزقو هر کله چې دوی له خوراک ورکړی شي منها د دې نه من ثمرتین د میوو د دې نه رزقا دپاره د خوراک قالو نو دوی وی هذا الذي دا خو هغه دی رزقنا من قبلو چې راکړی شوی او موږ ته مخکې واتو به او راوړی به شي دوی ته دا رزق واتو به متشابهن چې مشابه به د دنیا
ولهم فيها ازواج او وی به دوی دپاره په جنت کې بیبیانې مطهره پاکې وهم فيها خالدون او دوی به په دې کې همیشئ. دا خو د دې آیتونو مبارکه او لفظي ترجمه وه. وان کنتم دلته نه خطاب شروع کیږي او دې ته خطاب التعجیز وی. معنا د خلکو عاجز کولو ته ویلی کیږي. یعنی که چرته یی تاسو فی ریبن په شک کې، ریبن شک ته ویلی کیږي او د دې وضاحت دا مخکې شوی دی چې لا ریب فیه، هغه ځای کې موږ د دې وضاحت کړی. امام راغب رحمه الله فرمای والریب ان تتوهم بالشیء امرا ما فینکشف عما تتوهمه. ریب دې ته ویلی شي چې ته په یو څیز باندې یو قسم ګمان وکړې لیکن هغه ستا د ګمان نه علاوه خبره بل شان ښکاره شي. ته په یو څیز باندې یو شان ګمان وکړې او خبره بل شاني، نو دې ته ویلی کېږي ریب. مما دې کې د دې معنی مراد قرآن کریم دی، احادیث ته مراد نه دي. نزلنا نزل ينزل تنزیل، دا د باب تفعیل نه دی، لږ لږ نازلېدو ته ویلی کېږي. او د قرآن کریم دپاره انزل ټکي هم راوړی شوی دی، نو انزله ویلی کېږي په یو ځل باندې رالیږلو ته. نو دواړه ټیک دي. قرآن کریم اول لوح محفوظ نه د دې دنیا د نږدې اسمان ته په یو ځل راوړی شوی دی د لیلة القدر په شپه باندې، او بیا چې ځمکې ته نازلېدو د اسمان نه نو لږ لږ نازل شوی دی، نو ټول په یو ځل هم راغلی د لوح محفوظ نه، او دغه رنګې بیا لږ لږ چې دی نو دا هم نازل شوی دی ځمکې ته. عبدنا په اتفاق د مسلمانانو ادینه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بصورتن فأتو بصورتن، تاسو راوړئ یو وړوکی شان صورت، من مثله د دې په شان، تاسو راوړئ یو وړوکی شان صورت، یو وړوکی شان صورت تاسو راوړئ. صورت څه ته ویلی کېږي؟ قطعة من القرآن، د قرآن کریم یو ټوټه، لها اول و آخر، چې د هغې دپاره اول او آخري، و اقلها 3 آیات، او د دې کمه د دې دپاره څومره دي؟ 3 آیتونه، 3 آیتونو نه به کم نه وي. یوه حصه د قرآن ده چې اول او آخر لري، او کمه درجه 3 آیتونه دي. صورت چې دی نو دا خو یا د سور البلد نه دی، او د خار نه چې کیر چاپیره کم دیوال تاوي هغې ته ویلی کېږي. او بعضې وایي چې دا په معنا د اوچتوالي دی، لکه تصوره، دیوال باندې ورختل، استصور المحراب. دا به وروستو راشي په دې سوره سواد کې به د دې تذکره راشي. اوچتوالی بره وراوړېدل په دیوال باندې، یا په معنا د تمام او د کمال سره راځي. سلورم یا په معنا د قطعة من القرآن علی هدتن. علامه قرطبي رحمه الله وی چې د قرآن کریم نه یوه جدا عیسا. 5 نمبر امام راغب رحمه الله فرمای قطعة مفردة من جملة القرآن، د مجموعه قرآن نه یو جدا عیسا ده، د مجموعه قرآن نه دا یوه جدا عیسا ده. په صورت کې آیتونه، نو آیت په معنا د علامې سره، د آیت یو معنا د علامه، دویمه معنی د عبرت، دریمه معنی د برهان او دلیل، څلورمه معنی د معجزه، 5مه معنی د جماعت او ډله. نو دا آیت چې دی نو دې کې هم د حروفو د کلماتو یو جماعتي کنه، او دغه شانتې شان البناء العالی، اوچته آبادي، دې ته هم ویلی شوي دي، لکه سوره شعراء کې به راشي اتبنونه بكل ريع آیة تعبسون، آیا تاسو جوړوئ په هر یو اوچت ځای باندې، په اوچتې اوچتې آبادۍ کوئ په هره ډیرکۍ باندې، او عبس کار کوئ، په زور یې جوړوئ. لکه زموږ په دې ملک هم په چوکونو کې د بوتان موتان جوړ شوي، نو دې څه فایده ده؟ دغه پیسې راواله په یو غریب باندې ولګو. بهرحال دا خو بلته وضاحت کوو. او آیت په اصطلاح کې څه ته وایي؟ کل جملة من القرآن دالة على حکم آیتن، هر حصه د قرآن کریم چې جدا حکم باندې دلالت کوي، یو حکم پکې بیان شوی، نو دې ته آیت ویلی کېږي.
دې آیت مبارکه کې د قرآن کریم اعجاز بیان شوی دی. د قرآن کریم اعجاز پکې الله رب العالمین بیانوي او موږ ویلو چې دا خطاب التعجیز دی. و ان کنتم فی ریب، که تاسو الله وی د قرآن نه په شک کې نو تاسو هم د دې په شانتې یو صورت راوړئ که نه. دا ګوره دلته الله رب العالمین چیلنج کړي دي او دا اولنی چیلنج الله رب العالمین څنګه ورکړی ویل د دې ټول قرآن په شان قرآن راوړئ. زه به تاسو ته ووایم یوازې د الفاظ نه دي چې ګنې دغه شانتې الفاظ راوړي، نه د الفاظو کې به یو څو خبرې، یو خبره به په دې کې دی چې څنګه قرآن کې وایي چې په آینده کې به داسې کارونه کېږي، نو داسې څوک په تاسو کې شته چې داسې کلام پیش کړي چې پای کې د سبا یا بلې ورځې خبر ورکړي او هغه بیا هغه شانتې خبر رښتیا هم راوخیږي او فصاحت او بلاغت د هغې نه ډکي. یا دا دی څنګه چې قرآن بار بار لوستلی کېږي او څوک پرې نه تنګېږي. تاسو کې به څوک داسې کلام پیش کړي چې بار بار یې څوک لولي او نه پرې تنګېږي، نو دا نه شي. د انسانانو کلام که ډېر ښایسته وي 2-3 پیرې چې واوري نو بس بیا ترې زړه تور شي، بیا یې څوک نه اوري. او نور هم دی کې ډېر زیات ژوروالی دی قرآن کریم کې، ډېر علوم دي پکې او یا پې څوک دم کې وښه شي پې. نو زه به وروسته د مسیلمه کذاب تذکره کومه. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام له صحابي راغی ویل د الله پیغمبر خپه مې ماته شوې چې ولې دم کړه خپې ټیک ټاک شو. بل صحابي ورله راغی ویل سترګه مې خرابه شوې ده، سترګې بار راوتې وه رابېدلې وه، په غشي باندې لګېدلې وه، بلکل چقېدلې وه. پیغمبر علیه السلام چې ورله سترګه دم کړه نو سترګې داسې چمکداره شوه، دومره تیز نظر و چې بلې نه ښایسته وه. او پیغمبر علیه السلام له یو کس راغی ویل د الله پیغمبره زمونږ کوی دی او په هغې کې اوبه ښکته دي. پیغمبر اسلام لاړې ورته وکړې او دعا یې ورته وکړه، نو کوی کې اوبه بر هم رالې او خوږې هم وې. مسیلمه کذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې وه. هغه له یو کس راغی وایي خپه مې ماتله چې لاس یې پې ورله راښکو دم یې کړه، دا بل هم پسې شله شوه، نو په دواړو یې راغونډ کو. بل یو کس ورله راغی پیغمبر علیه السلام یې ورته یاد کړو، هغه خپل یو صحابي له وایي سترګه دم کړې ده او سترګه یې روغه شوه، ته هم ماله سترګه دم کړه چې سترګه مې روغه شي. نو چې مسیلمه کذاب وله په هغه سترګه باندې لاس راښکو نو هغه کومه چې روغه سترګه وه نو هغه هم پسې ړنده شوه، په دواړو سترګو یې ړوند کړو. د الله شرما او رسواکا وي. یو کس ورله راغی ویل کوی کې مو اوبه دغه شوي دي، خرابې شوي دي او لاندې تللي دي، لږې لږې پکې دي. چې ده ورته لاړې تو کړې 8 اوبه هم پکې وچې شوې او لږې لږې پکې یخ کې لاندې جوړې پاتې شوې، هغه هم دومره ترخې خطرناکې اوبه وي چا به ترې ګوټ وکړو نو خېټه به یې خرابه وه. نو دا الله ذلیل او رسوا کن. د قرآن په شانتې قرآن پیش کوي. دا سوره اسراء کې براشي رستو الله رب العالمین اولنی چیلنج ورکو، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ورته ووایه ای پیغمبره لئن اجتمعت الانس که چرې را جمع شي انسانان او پیریان په دې خبره باندې چې راوړي مثل د دې قرآن نو نیشي راوړی د دې مثل اگر که بعضې د بعضو دپاره مددګاران شي. داسې چیلنج چې ورسره دا خبره هم کوي چې دوی نشي کولی. دویم نمبر کې ورته خبره لږ اسانه کړه، وایي ام یقولون افتراه، آیا دوی وایي چې دا قرآن د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی. نو قل ورته وایي ای پیغمبره فأتو بعشر سور مثله، تاسو خیر دی 10 صورتونه دې په شان راوړئ. سوره یونس 38 نمبر آیت کې به دا راشي. ټول قرآن نشئ راوړی نو خیر دی 10 صورتونه راوړئ مفتریات چې ځان نه جوړ کړی شوي. ودعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، او د الله نه علاوه چې د چا نه هم پکې امداد اخلئ نو واخلئ زه راوړئ پیش کوئ. نو هغې هم ونه کو. نو بیا دلته الله رب العالمین ورته فرمایي بلکې په دې سورة هود کې راځي هلته ورته وایي چې تاسو راوړئ یو صورت د دې قرآن باندې، او دلته ورته الله رب العالمین فرمایي فاتو بصورت من مثله، یو وړوکی شان صورت راوړئ او ودعو شهداءکم من دون الله، او راوبلئ پکې مددګاران ستاسو بغیر د الله نه که چېرې تاسو رښتوني. نو بهرحال دا د قرآن کریم هغه اعجاز دی چې دې مقابله د اوسه پورې نه ده کړې او د قیامته پورې کولی هم نشي.
نو د اعجاز وجوهات سدي و انه خارج عن طوق البشر لما فيه من البلاغه په دې کې دومره بلاغت دی چې د انسانانو طاقت نه دا بار دی. دویم نمبر ولما فيه من العلوم په دې کې ناشنا علوم را جمع دي کنه، تش الفاظ خو نه دي، تش کلمات نه دي، بلکې په دې کې دومره جوړوالی پروت دی. یو ورځ یو بانډچی راغی او دا آیت واورېدو په اوښ باندې ناست دی، د ایمان او د اسلام او د دې قصونه نه دی خبر، خو دا آیت واورید چې فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، چې دا آیت واورېدو نو د اوښ نه راکوز شو او سجده یې ولګوله. نو چاته تپوس وکړو الله سجده دې ولې ولګوله؟ ویل لقائل هذه الآیه، د دې آیت مبارکه ویونکي ته چې دا چا ویلی دی نو هغه ته مې سجده ولګوله چې دې کې لما فيه من الفصاحة والبلاغه، چې په دې کې څومره فصاحت او بلاغت نو په دې وجه باندې نو دې کې دا فصاحت او بلاغت د دې نه ډک علوم پکې ناشنا علوم دي. دریم نمبر ولما فيه من الاخبارات الصادقه، په دې کې رښتینی خبرونه دي کنه چې دا آینده وخت باره کې چې تاسو به خیبر فتح کوئ فتح شو، چې تاسو به مکه فتح کوئ هغه هم فتح شوه، الله به غنیمتونه درکوي هغه هم وله ورکړل. نو څومره پیشنګویانې چې راغلي دي لکه دلته دې آیتونو کې وګورئ، الله رب العالمین فرمایي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، دا کار دوی نشي کولی نن ورځې پورې به یې 1400 کاله کې خو یې ونه کړو او زمونږ ایمان دی چې قیامته پورې هم نشي کولی، دې ته اخبارات صادقه وایي. څلورم نمبر دا دی ولأنه من رجل امی، دا قرآن کریم داسې یو انسان پیش کړی دی چې مخکې لیکل او لوستل نشو کولی، د هېڅ نو خبر. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله ته په هېڅ باندې نه پوهېدې، ایمان دې هم نه پیژاندو او تا کتاب هم نه پیژاندو، الله وایي دا ته موږ وحي وکړه نو دا هر څه ته وپیژاندل. نو ولأنه من رجل أمي ولما أنه لا يمجه السمع مع تکراره، چې بار بار اوري نو سړی پې بلکې ښه خوند سیوا کوي. قرآن چې څومره بار بار اوري خوند او مزې سیوا کېږي. او شپږم دا دی چې ولما ان کلماته فی موضعها، هر یوه کلمې په خپل ځای باندې راوړي آسان. د قرآن کریم مقابله کې چې چام کوشش کړی دی نو داسې څه ویلي چې خلکو پسې خندلي، لکه د هغې نه به موږ یو راوالو مسیلمه کذاب، نور هم داسې ډېرو هغوی هم داسې څه ویلي خو موږ به مسیلمه کذاب تذکره وکړو. مسیلمه کذاب عمرو ابن العاص رضی الله عنه دا د سره پخوا ناشنا او داسې یو بل یې پیژاندل. دی یو ځل د مسیلمه سره میلاو شو، د ایمان راوړی دی او هغه دقه شانتې د نبوت دعوه کوي. نو ګپ شپ لګی خپل منځ کې، نو مسیلمه ته تپوس وکړو ماذا انزل علی صاحبکم فی هذه المده، په دې نږدې تازه ورځو کې ستاسو په پیغمبر باندې څه نازل شوي دي؟ نو هغه ورته سوره عصر یا بل صورت دای ورته واوراو چې دا نازل شوی که نه. نو دی ورته وایي ورېږوئ په مام ځان یې څه بل شان کو، ځان یې څه شعرونه را جوړ کړل. مسیلمه کذاب کې دا شی و چې د به یو جادو کاو. دویم د باشعار ویل. دریم چې تقریر بیا وکړو نو خلک بیا ټول متاثره کول، دا یو فتنه وه بس الله داسې پیدا کړې وه او مالدار هم و، خلک هم ورسره و، داسې دا صلاحیتونه پکې الله اچولي. نو سر یې ښکته کو، ځان یې بل شان کو، بیا وایي یا وبر یا وبر انما انت اذنان وصدر وسائرک حقر نقر. دا د ځان نه ویل یا وبر یا وبر ای ګیشکیا شکونه، دا معنی ده. انما انت وزنان وصدر، ستا دوه غوږونه دي یو د سینه ده او نور تشې بڼکې مڼکې سپک غونته کې او نور د څه وزن نشته. دا د وحی وه. نو ثم سأله کیف ترى یا عمر، عمر ته وایي څه د خیال دی څنګه وحی راته شوې ده؟ نو عمر ورته وایي والله انک لتعلم انی اعلم انک تکذب، وایي زما دې په الله قسم تا ته هم خفه ده چې زه په دې پوهېږم چې تا دروغ وویل، نه د ځان نه جوړ کړو. په دې باندې هغه سخت وشرمېدو. بل یې یو وحی جوړه کړې وه
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا دی صورت مقابله کې سیول والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والساردات سردا واللاقمات لقما احالتا وسمنا ان قریشا قوما یعتدون. دا د وحی و تاسو وایي چې دې معنی څه ده؟ وایي والعاجنات عجنا، وایي قسم دی په هغه زنانو باندې چې په میچنه باندې وړه کوي. والطواحنات طحنا، وایي قسم دی په هغه زنانو باندې چې په میچنه باندې وړه کوي. والعاجنات عجنا، او قسم دی په هغه ښځو باندې چې وړه غږي په وړو هغه ګلو سره. والخابزات خبز، او قسم دی په هغه زنانو چې روټۍ پخوي په روټۍ پخولو باندې. والساردات سردا، او په هغه زنانو مې د قسم چې دا روټۍ په کاسه کې ماته کي او خوروا پې ورواړی او پستې کې او ماتې کې، دې ته سرید وایي. واللاقمات لقمه، او په هغه زنانو مې د قسم چې غټې غټې نوڼۍ ته وایي د پیشو سرونه دننه کوي. احالتا وسمنا ان قریشا قوما یعتدون، او دا قریش چې دي نو دا داسې خلک دی چې زیاتې کوي. قریش زیاتې کوي، خوراک ډېر کوي. دا د وحی وه ټول د ښځو بحثونه. دغرنګې الحاقة ملحاقه، داسې مختلف قسمه صورتونو پسې به ده جوړول. دی وایي الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل له زلقوم طویل، او وایي الفیل ملفیل هاتی، او تا ته څه پته چې هاتی څه شی دی؟ وما ادراک ملفیل له زلقوم، وایي د ده چې دی نو دا اوږد خړته مې دی. وذنب قصیر، او لکۍ چې ده نو وایي دا یې ډېره وړه ده. دا اوس د ده وحی وه. دغرنګې یا ضبد بنت ضبد عین نقی کما تنقین للماء تکدرین ولا الشارب تمنعین ولا الشارب تمنعین. دا د بله وحی وه. لکه چیندخته وایي چې ته په دې اوبو کې نو دې اوبو ته که څوک راځي نو هغه هم نشي شړلی او نه اوبه خړولی شي، ته هیڅ هم نشي کولی. نو دا قسم الفا دغه بیا کول ویل ما ته وحی کېږي. بهرحال دا کلام چې بچا هم واورېدو نو خندا به ورپسې کوله. ودعو شهداءکم، دا قرآن کریم کې دعا لفظ چې دی په دوو معنو باندې استعمالیږي. ودعو دعا، یو اواز کول لکه ثم ادعوهن، او بل دعاء العباده، اواز کول یو ذات ته په عاجزۍ او بندګۍ سره. شهدا لفظ د شهدا قرآن کریم کې 20 کرته راغلی، جمع د شهید ده. د شهادت یوه معنی د ګواهي ورکول. سورې نساء 15 نمبر آیت کې به راشي فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. نو دغلته په معنا د ګواهۍ ورکولو دی. دویم نمبر بیان التوحید، توحید بیانول. شهد الله رب العالمین توحید بیانی انه لا اله الا هو والملائکة واولو العلم. علماء د توحید بیان کوي، ملائکه هم کوي. دریم نمبر په معنا د حاضرېدلو د لیدلو سره، لکه سورة البقره 185 نمبر آیت مبارکه کې به راشي ام کنتم شهداء، آیا تاسو حاضر وئ کله چې یعقوب علیه السلام ته مرګ راغی. څلورم نمبر فیصله کول، لکه سوره ال عمران 13 نمبر آیت مبارکه کې چې ذکر شو. دغه شانتی حکم کول، سوره یوسف 26 نمبر آیت کې به راشي وشهد شاهد من اهلها، او حکم وکړو یو شاهد د اهل د زلیخې نه. شپږم په معنا د علم سره سوره بقره 84 نمبر آیت کې به راشي چې ثم اقررتم وانتم تشهدون، تاسو اقرار وکړو او تاسو پوهوئ په معنا د علم سره کنه وانتم تعلمون بشي. اووم نمبر خبر ورکولو په معنا سوره توبه 107 نمبر آیت کې به راشي والله یشهد انهم لکاذبون، الله رب العالمین خبر ورکوي چې یقینا دوی خامخا دروغجن دي. سوره هود 18 کې به راشي تایید په معنا باندې مرازي ویتلوه شاهد منه، او د ده سره د الله رب العالمین د طرف نه یو تایید همي. نهم نمبر د توجه په معنا باندې، او القى السمع وهو شهید، یا غوږ کیدي او د توجهم برابري او حضور القلب می زړیم حاضری وهو شهید. لسم نمبر
د وصیت په معنا باندې راځي، وصیت کول. ولا نکتم شهادت الله، او منګه نه پټو گواهی د الله، شهادت د الله. 11 نمبر د الله رب العالمین په لاره کې شهید کېدل. ویتخذ منکم شهدا، سورة ال عمران 14 نمبر آیت کې برایشي. 12 نمبر د حاضر سیسونو په معنا باندې راځي، سورة انعام 73 کې برایشي، عالم الغیب والشهاده. 14 کلمات د شهادت او د توحید او د رسالت. والذین هم بشهاداتهم قائمون، دای جمع راوړه. سورة معارج 33 کې برایشي. 14 مدد کول، لکه په دې آیت مبارکه کې خپل مددګاران راوغواړئ. اوس د شهدا مصداقات کم دي؟ نو یو د شهدا مصداق گواهان، لتكونوا شهداء على الناس، سورة بقره 143 کې برایشي. دویم معبودان، سورة انعام 151 کې برایشي، قل هلم شهداءکم، خپل معبودان راوغواړئ. او دریم نمبر علما، د شهدا مصداق علما، سورة ال عمران 99 کې برایشي، وانتم شهدا من دون الله. دا په دوه معنو باندې راځي، کتوالی په معنا سیوا د الله نه، دویمه معنی دا ده او دې ته غیر الله وایي. ان کنتم صادقین، دا متعلق دی ففأتوا بسورة سره، یعنی فاتوا بسورة من مثله ان کنتم صادقین بان الرسول افتراه. یو وړوکی شان صورت راوړی د دې په مثل، که چېرې تاسو په دې کې رښتینی چې دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی. او یا دا دی چې دا د ودعوا شهداءکم سره متعلق دی، ودعوا شهداءکم ان کنتم صادقین بانها آلهة مدبرة. راوبلئ خپل مددګاران ان کنتم صادقین، که تاسو رښتینی یئ چې دا آلهه تدبیر کوونکي دي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، دی آیت مبارکه کې الله رب العالمین سکی التخویف الاخروی لمن کذب بالقرآن. څوک چې د قرآن کریم تکذیب کوي نو هغې له الله رب العالمین د آخرت یره ورکوي. دویم نمبر التخویف الاخروی لمن انکر من القرآن، تخویف اخروی د هغه چا دپاره چې انکار کوي د قرآن نه. فإن لم تفعلوا، شرط جزای پټه ده په آمنو، که صورت هم را نه وړو نو بیا خو ایمان راوړئ که نه، چې تاسو ته ښه پته ولګي او خپل عاجزیم درته ښکاره شي بیا ایمان نه راوړئ. او دا فتقوا النار چې دی نو دا دلیل د جزا دی، لکه موږ ولې وایو چې په آمنو د دې جزا ده، ځکه چې فتقوا النار پکې رستو راغلی که نه، نو دا دلیل د جزا دی. او په دې کې الله رب العالمین یره ورکوي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ولن تفعلوا دا اخبار بالغیب، او دا رښتینی شوی دی څنګه چې مخکې ما وویل. وقودها معنا ما یتوقد به النار من الحطب وغیرها، چې اور پې بلولی شي، وقود هغې ته وایي. نو هغه په لرګو باندې او که په بل څه باندې. وقده په معنا د بلولو سره راځي، او حجاره کاڼي ته وایي. خو د دې مصداقات نمبر 1 عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمائی وی دینا مراد حجارت الکبریت دی، د ګندک او د ګوګړو کاړي. دا ولی مراد دی ځکه چې یو خو دی کې ګرمایش ډیر دی، دویم لمبه ټیټه وی، درېیمه دا ده چې په یو پړق باندې اور اخلي زر بلیږي، او څلورمه دا ده چې په دې کې بدبویي مسخا بوی پکې، پنځمه دا ده چې لوګی هم پکې ډېري، او شپږم نمبر دا دی چې په بدن پسې داسې نښلي لکه سړي پسې جسره مچۍ یا څه شی ونښلي، سکروټه پسې ونښلي. دویم مصداق حجارت الاسنام، حجارت الاسنام دا به سورة انبیاء کې راشي، آیت نمبر 98 انکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الله رب العالمین فرمایي یقینا تاسو هغه بوتان د کاڼو چې تاسو یې بندګي کوئ بغیر د الله نه، حصب جهنم دا خشاک د جهنم دی. او دریم نمبر د دې حجاره نه مراد عام کاڼي دي که نه. اعدت للکافرین، اعدت دا صیغه د مجهول ده، په دې کې اشاره ده چې جنت او جهنم دا د پخوانه تیار کړی شوي دي د کافرانو دپاره. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
په دې آیت مبارکه کې الله رب العالمین زیری ورکوي مؤمنانو له سلور زیری وی البشارة للمؤمنین الصادقین ببشارات 4 سلور زیری پکې بشر سمانا الخبر الاولیو السار يظهر اثره على البشرة هغه اولنې خبر چې د هغې په اورېدو د انسان په مخ کې د خوشحالۍ هغه اثر پیدا کیږي بشارت سلور سیزونه یو دې کې سلور سیزونه زده کوي یو مبشر زیری ورکوونکی دا څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم مبشر لهم چاله زیری ورکړی کېږي هغه ته مراد دي نو دا ټول مؤمنان دي که نه زیری ورکوونکی پیغمبر علیه السلام دی چاله زیری ورکوي ټولو مؤمنانو له دریم نمبر مبشر به په څه سره زیری ورکولی کېږي نو ایمان او عمل صالح او مبشر علیه په څه باندې زیری ورکړی کېږي نو هغه جنت آمنو وعملوا الصالحات دا اوس هغه کلمات دي چې په دې باندې د مؤمن او د منافق په منځ کې فرق راولي عمل صالح څه ته وایي کل ما صوغه الشرع وحسنه هر عمل چې شریعت ورته جایز ویلی او بیا ورته ښه ویلي صوغه الشرع وحسنه نو یو خدا دی دویم اتباع الرسول دې ته عمل صالح وایي دریم ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې تعداد او کیفیت معلومي دې ته عمل صالح سلورم هر هغه عمل چې ایمان اخلاص صدق پکې ریاکاری پکې نه ایمان پکې اخلاص پکې صدق پکې او ریاکاری پکې نه والصدق او اخلاص دې کې څه فرق دی اخلاص ویلی کېږي افراد المعبود بالعباده عبادت صرف د یو الله کول د بل چا نه کول او صدق افراد العبادت یعنی العاده چې ته عبادت کې خدا ستا عادت نه خو الله درته وی کا نو ځکه کې عادت دی نه اوس یو کس دی عادت جوړ شوی دی نو هغې ته عبادت بیا نه وایي د رښتینی عبادت دغه نه دی ان لهم په لهم کې لام د ملکیت دپاره دی یعنی الله رب العالمین به د مؤمنانو مسلمانانو له د جنت مالکان جوړی جنت باغونو ته وی او جمع راوړه ځکه د سرو زرو دي اوسه پکې د سپینو زرو دي اوسه یاقوت او مرجان او زمرد او باغونو کې قسمه قسم ونی او دا ټول پکې راجمع شو حدیث کې راغلی دی په جنت کې 100 درجې دي او د یوې درجې نه بلې پورې 100 کاله فاصله ده حدیث د ترمذی کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي فی الجنت 100 درجه ما بین کل درجتین 100 عام د یوې درجې نه د بلې پورې 100 کاله فاصله ده په بل روایت کې راغلی پیغمبر علیه السلام فرمایي ان فی الجنت 100 درجه د جنت 100 درجې دي عدها الله للمجاهدین فی سبیله چې دا الله رب العالمین د مجاهدین فی سبیله د پاره تیاری کړی دي فی سبیله څه معنی مجاهد معنی جهاد کوونکی کوشش کوونکی او فی سبیله سبیل نه مراد سبیل الله منز دا د الله لاره جهاد دا د الله لاره حج دا د الله لاره هجرت دا د الله لاره ټول نیک اعمال د الله په لاره ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض په منځ د دوو درجو کې دومره فاصله ده لکه څومره چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې فاصله ده بل حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو ان العالمین اجتمعوا فی احداهن لوسعتهم که دا ټول مخلوق په یو کې را جمع شي د جنت خو 100 درجې دي که نه خو که دا ټول مخلوق په دې دنیا کې د آدم علیه السلام نه واله او د قیامته پورې چې څومره انسانان راځي دا ټول چې را جمع کې نو په یو درجه کې به دا ټول راځي شي بخاری کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جنت کې داسې نعمتونه دي وی اعتدت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الله وی ما خپلو بندګانو له تیار کړي نیکانو بندګانو له هغه نعمتونه چې سترګو نه دي لیدلي او نه غوږونو اورېدلي او نه زړه کې د هغې په باره کې څه خبر راغلی دی څه خیال راغلی دی رزقنا من قبل عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي لیس فی الدنیا من ثمار الجنت الا الاسماء په دنیا کې د جنت د میوجاتو صرف نمونه دي د هغې خوند د هغې رنګ
د هغې خوشبو، دا څیزونه د هغې فواید د دنیا کې کیدی نشي نه خو جنت سره تعلق ساتي. ولهم فیها ازواج مطهره، او د دوی دپاره په جنت کې پاکې بیبیاني. جنت کې به دوی دپاره بیبیاني پاکې. د پاکو بیبیانو څه مطلب دی؟ نو د پاکو بیبیانو مطلب دا دی چې یو خو به خوی خصلت پاکي، لکه دنیاوي چې کمې زنانۍ کمې حوري، نو د هغوی خوی خصلتونه اکثر داسې چې خاوند له جواب ورکوي یا خاوند نه خفه کېږي، ځان خبرې ورسره بندي او یا دغه شانتې نور نفرتونه اختلافات یو څه بل صحیح مزاجونه جدای، نو دا به په جنت کې نه وي. بس هر ټایم به د یو بل نه خوشحالي، خبرې به نه بندېږي او مزاجونه به هم یو شاني. نو یو خو دا شو پاکي بیبیانو مطلب دا شو. دویم دا دی چې دا کمې ماهوارۍ بیماری دي یا دا کم حیض دی او نفاس دی او استحاض وغیره چې دا قسمه یا د سر دړ شو او یا د دې نه علاوه نورې چې څومره بیماری دي دا به پکې نه وي. د بیمارو نه به پاک، یا دا چې د ګندګو نه به پاکوي، دا خراج کې مراج کې یا پوزه کې دا ګندونه څومره څه چې راځي نو دا څیزونه به په هغې باندې نه راځي، د دې نه به پاکي. نو ولهم فیها ازواج مطهره، پاکې بیبیانې به وي. بل دا دی چې نقص به پکې نه وي، یو هم بوډۍ کېږي به نه چې سر یې سپین شي یا څه یا څه نه، دا به پرې نه راځي. حدیث د بخاري کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د بخاري کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان فی الجنة خیمة من لؤلؤة مجوفة، په دې جنت کې یو خیمه ده د ملغلرې، مجوفة معنی ډډه ده، یو ملغلره ده او په هغې کې دننه بنګله ده. وی عرضها 60 میلا، د هغې پلنوالی 60 میل دی. میل ته سوچ کوه 80 میله، میل د کیلومیټر نه څه وایي، نو چې 60 میل شي نو دا به چرته 80 کیلومیټره جوړیږي. دغه یو ملغلره دومره پلنه ده. فی کل زاویة منها اهل، په هر زاویه معنی په هر یو ګوټ کې او په هر یو طرف کې به منها اهل د اهلی ما يرون الاخرین یطوف علیهم المؤمن، د هغې په هر یو ګوټ کې به د مؤمن اهلی چې بل څوک به نه ییني، ما يرون الاخرین، صرف دی به ییني بل څوک به نه ییني. ګوره چې یو غیرتي مسلمانی که نه ده کې غیرتي، نو د ده چې کومه کور والا ده دله به په دې باندې غوسه ورځي چې بل څوک یې ویني، یا دا بازار ته لاړه شي یا د دکاندار سره خبرې وکړي یا ورسره کیني یا ورسره لاس میلاوي وغیره وغیره. خو چې غیرت پکې نو په دې څیزونو باندې به دله غوسه ورځي او دله به قار، او چې غیرت پکې نه نو بس بیا به آزاد ګرځي، نو بیا په دې څیزونو باندې پروا نه وي. نو ولهم فیها ازواج مطهره او هم فیها خالدون، او دوی په دې جنت کې همیشه وي. الله رب العالمین به د جنت او جهنم بم بند کړي او جنت بم بند کړي، یو ګډ به راولي د جنت او جهنم منځ کې به حلال شي، او به وایي چې دا مرګ ختم شو. جهنمیان په جهنم کې همیشه د هغوی غم به ډېر سیوا شي دې سره چې بس همیشه اوس جهنم دی، او جنتیان به په جنت کې پاتې شي، نو دوی به ډېر زیات خوشحاله چې بس همیشه به اوس دلته یو، همیشه به نوجوانانی، همیشه به نعمتونه، همیشه به تی الله رضای، همیشه به ورته ملائک سلامونه وي، او همیشه به په جنت کې په نعمتونو کې بیماریږي به نه، بوډا کېږي به نه، نعمتونه به نه ختمیږي. دا خو دې آیتونو مبارکه وضاحتو په دې ځای باندې زموږ درس اختتام ته رسي، خو دې د لفظي ترجمه تاسو ته کومه نو دې ته متوجه شئ. وَإِن كُنتُم، الله رب العالمین فرمایي که چرې تاسو فی ریب په شک کې مما د هغه قرآن نه نزلنا چې موږ لږ لږ نازل کړی دی علی عبدنا په خپل بنده باندې، فأتو نو پس راوړئ تاسو بصورتن یو وړوکی شان صورت، دې کې د تنوین چې کم راغلی دی نو دا اشاره ده چې وړوکی شان صورت راوړئ، من مثله د دې په مثل، ودعو راوبلئ شهداءکم خپل مددګاران، من دون الله بغیر د الله نه، ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتینی، فإن لم تفعلوا که چرې تاسو دا کار ونه کړو، ولن تفعلوا هیڅ چرې نشئ کولی، فاتقوا النار التي نو ویریږئ د هغه اور نه، وقودها الناس والحجاره چې خشاک انسانان دي او کاڼي دي، اعدت للکافرین تیار کړی شوی د کافرانو دپاره، وبشر الذین آمنوا زیری ورکړه کسانو له چې ایمان راوړی او نیک عملونه کوي،
ان لهم چې یقینا د دوی دپاره جنات جنتونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه کلما هر کله رزقو چې دوی له خوراک ورکړی شي منها د دې نه من ثمرتین د میوو نه رزقا دپاره د رزق او د خوراک قالو نو دوی به وایي هذا الذي دا هغه دی رزقنا چې موږ ته راکړی شوي و من قبل مخکې معنی په دنیا کې و اتو به او رابوړی شي دوی ته دا رزق متشابهن چې مشابه وي د څه سوه مشابهي د دنیا د میوو سره ولهم فیها ازواج مطهره او یی به دوی دپاره په جنت کې بیبیانې پاکې کړی شوې وهم فیها خالدون او دوی به په دې جنت کې همیشه وي په دې ځای باندې زموږ نننی درس اختتام ته رسي دعا وکئ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله ستا د کتاب ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیث او ستا د دین پویه موږ له راک الله د عمل توفیق پرې راکړه نورو ته د رسولو توفیق موږ له راکړه او ستا د دین خادمان هم الله جوړ کړه زړونه هم پرې الله صفا کړه مشکلات او پریشانونه هم وساته او ګناهونه هم الله معاف کړه زموږ چې څومره اورېدونکي دي الله ټول مشکلات یې حل کړه پریشانۍ یې ختمې کړه د بیمارونو یې وسات الله زموږ مردګان وبخه او الله زنکدن قبر آخرت دې مرحلو کې هم کامیاب کړه د ذلت او رسوایي نه هم پکې وسات او الله د حوض کوثر اوبه هم ستا د حبیب د لاسونه نصیب کړه او په آخره کې هم الله دا کلمه په ژبه کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله